زه مفتي صاحب زوی ته عبدالله شاکر صاحب ته اخر کې یو درخواست کوم چې پلار باندې مزه راواپس شي. ملایانو یو ډم دی ډم د ملایان در چا خپل ډمي ډم پیژني. حضرت اهل سنت والجماعت تقید نظریات خپل کې دعوت درته در کوم ضرور ولې په تور قسم دې زړه درد نه در زمونږ روي رضا غلار باندې مزه وکم چې پلار تل تر مسلمانانو دا قید نظریات تر تباہی لارو دم به زمون په علاقو کې داسې یو شی و چې هغه به کلي کې غم وشي دا خلک په ډم خبره کوي. دویم نمبر زوی ته زه درخواست کوم چې دا څومره نشریات د خپلم ختم کړه نور خلکو د درخواست کوي دا ختم کړه ستاسو پلار لپاره د مزید سزا او د عذاب سبب ګرځي. زمونږ قبایلو طرف ته دغه کیسه چا بچي وشو هم لا ډم به ګرځېده خلک به خبرول زیری به کول چا بچي واده و دا به ډم بیا ګرځېده ده به خبرونه کول. اوس خبرې بدلې شو اوس ښځې ګرځي سپدونو په جوابونو. زمونږ قبایلو کې به ډم دا کار کوو نو زمونږ د ملایانو یو ډم دی هغه چې زما کله بیان وشي که ډېر څوک ترې نه وي خبر نو بیا هغه ډم دی هغه یې نورې دنیا ته رسوي. نور چې وي چې منکر حدیث بیا یو بیان کړی دی نو زم کې دا هم د الله ډېر لوی فضل دی که دا ډم نه وی ډېر خلک به زمونږ بیان نه خبرېږي. ملایانو الله دې هر چا له خپل خپل ډم وساتي موږ دې هم الله بې ډمه جواب کو امین خوای یا الله منګ به ډما مکه زمون ډم ته وګد ژوند ورکې ځکه چې من خبره وکړو لس یا شل یا سل کسانې واوري وړي خلکو نه خبر هغه ډم بیا دوباره کی چې را منکر حدیث نه بیان کړي داسې ویلي نور خلکو ته ورسي خبر الحمدلله یا الله منګ به ډما مکه. دریم نمبر دلته موږ دا وضاحت ځکه ضروري وګڼو مختصر الفاظو کې چې په بری صغیر کې د انکاري حدیث دا پدنه په دغه سي انداز کې اوچته شو د سره چې کومه جبه وا د دنه مخکې منکرین حدیث سره قلمونه خو جبه ور سره نو دا هغه ته یو نوې روح ورکړو د انکاري حدیث فتنه ته د دې مقابله په علماء باندې فرض او مداهنت چې الله په دربار کې به جواب دی کیږي موږ جواب ورته ورکو نو بهر حال موږ خپل مسؤلیت ګڼو تاسو مخکې هم دا څو خبرې راوستي